الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم د کال تتقون 2014 د جولای د میاشتې په 12مه نیټه د بیت الفتوح لندن نشر شاید کا ترجمہ فرمایله ہے کہ وہ لوگ جو ایمان دلته لائے به د هغې خطبې پښتو ترجمه د تم احبابو په پر روزے خدمت کې اسی طرح وړاندې فرض کوو کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے د دې آیت ترجمه دا ده چې یا هغه خلک چې ایمان هم راوړی دی اللہ تعالیٰ کا په تاسو روژې داسې فرض کړی شوي دي لکه څنګه چې په هغو خلکو باندې فرض کړی شوی وي کوم چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي چې تاسو تقوا خپله کوئ یہ آیت دلته د خدای پاک په فضل د پرونه راسره روژه شروع شوې ده د خدای پاک شکر دی چې موږ له موقع راکړه چې یو ځل بیا د روژې د میاشت ووینو اور فرضیت کی طرف توجہ دلائی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا دا د کم آیت چې ما تلاوت وکړو جو انبیاء په دې کې ان پر بھی روزے خدای پاک فرض تھے د یو مؤمن لپاره اس لیے د روژو د اهمیت ایمان میں او د فرضیت طرف ته پام ګرځولی دی ترقی کی او ورسره دا هم فرمایلی دی آج بھی ہم دیکھتے ہیں چې تاسو نه مخکې چې د انبیاو کم جماعتونه تیر شوي دي په هغوی هم روژې فرض وې انبیاء کے وقت میں تھا ځکه یا زمانے چې روژه روزے کی حالت ایمان کې ترقۍ لپاره ضروري ده لیکن بہرحال روژه د روحانیت ترقۍ لپاره هم ضروري ده نن موږ ګورو حالت میں چې نن په نورو مذهبونو کې روژه کوم هغه شان ده لکه څنګه چې د هغوی د انبیاو په وخت وه یا زمانې سره سره د روژې حالت او کیفیت بدل شوی دی ہندوؤں میں بھی خو په هر حال په یو نه یو رنګ کې څه نه څه حالت کې د روژې تصور هر ځای کې قایم دی اور اس کا روزہ ہو عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور ہے د حضرت موسی علیه السلام د روژې ذکر هم شته بعض فرقے د حضرت داود علیه السلام د روژې ذکر هم موږ ته ملاویږي کے گوشت نہیں په هندوانو کې هم د وغیرہ جو ہم چاہے کھا لیں روژې تصور شته که هغه په اور پخ شوي څیز نه د پرهیز یې نه وي د داسې څیز روژې وي په عیسایانو کې هم د روژې تصور موجود دی د عیسایانو ځینې فرقې داسې دي چې داسې روژې نیسي چې صرف غوښه پکې نه خوري خو سبزي او داسې نور څیزونه چې څومره غواړي خوړی شي تېرو ورځو کې ما همداسې یو روژهدار ولیدو کھانے کی پلیٹ ان کے سامنے زموږ یو عیسائی ملګری دی ڈال کے دیا جا د هغه نامه اخیستو غواړو سوال نه پیدا کېږي خو د ملک د نامه اخیستو هم ضرورت نشته کہنے لگے میرا روزہ ہے نو بهرحال د ملګري زموږ د ملګري په یو دعوت کې ما سره جوخت ناست و نو ما وکتل چې د روټۍ پلیټ د هغوی مخې له نه دی راغلی هلته روټۍ په پلیټونو کې د میلمنو مخې ته ایښودلې کېده ما ونې تپوس وکړو چې تاسو نه خورئ نو راته یې وویل چې زما روژه ده
نو زه خو خیر د هغوی د روژې په احترام کې خاموشه شوم. حیرانم شوم چې دنیاداره دی، سیاسي سړی دی او بیا هم په دین عمل کوي. لږ ساعت پس چې ما وکته نو سبزي وغیره د هغوی مخې ته پرته وه، وریجې مې وې. نو ما ورته وویل چې ستاسو روژه کې خو سبزي او وریجې وغیره تاسو خوړی شئ. نو ویې ویل چې او بس خورم. خیر هغوی روټۍ شروع کړه. دې نه پس چرګان هم زموږ مخې ته راوړی شو. موږ په پلیټونو کې واچول او خوړل هم شروع کړه. لږ ساعت پس چې زما نظر د هغوی په پلیټ لاړو نو په هغې کې غوښه پرته وه. نو ما ورنه تپوس وکړو چې روژه کې دا د چرګ غوښه تاسو خوړی شئ، د دې اجازه شته؟ زما ورسره بې تکلفي ده نو تپوس مې درنه وکړو. نو په خندا شو، راته یې ویل چې دا خلک بار بار راتله او د چرګ سلنې راته وړاندې کولو. نو زما دین دام وی چې که کوربه په تاسو څه خورئ نو یې خورئ، نو ځکه زه خو یې خورم. نو دا حال دی په پخواني مذهبونو عمل کوونکو د روژې. ټولو خوړه غوښه وه، مزېداره وه. ګیر چاپېره چې خلک ولید چې خوري نو وړاندې کوونکي دوه تنه وو، یو ته خو یې جوړنګار وکړو خو د بل نه یې واخیسته، اخلاقاً یې واخیسته او بیا خوړل هم شروع کړه. نو اخلاق په دینی حکم غالب شول. دا ځکه چې دینی احکامات په کم کتابونو کې خیلی شوي دي، هغه واضح نه دي. خو د قرآن د حفاظت خو خدای پاک لوس کړی وو، نو تر اوسه خپل اصلي حالت کې هغه موجود دی او مؤمنانو لپاره دا حکم دی صرف د انبیاو د روژې ذکر پکې نه دی شوی، صرف د مشرانو زبرګانو د روژې خبرې نه دي شوی پکې، بلکې مؤمنانو ته دا فرمایلی شوی دي چې که تاسو مؤمنان یئ نو روژه په تاسو فرض ده، د یو میاشت لپاره فرض ده. د هر قسمه خوراک څښاک نه سحر راواخله تر ماښامه پورې ضروري چې پرهیز وکړئ او له دې نه به مؤمنان څه ترلاسه کوي؟ فرمایي چې تاسو به تقوا ترلاسه کوئ، په تقوا کې به ترقي کوئ. د روژې په ذریعه به تاسو د خدای پاک د رضا د حاصلولو کوشش کوئ، د خدای پاک رضا به حاصلوئ. بېشکه چې په بایبل کې هم حواریانو ته د خدای پاک د رضا د حصول لپاره د روژې نیولو حکم ورکړی شوی دی، تش ښودنې لپاره نه. بیا دام ده چې د روژې په وجه چې روحانیت زیاتیږي نو د بیمارو علاج هم وشي. خو هلته د کفارې چې کومه نظریه ده د هغې په وجه د روژې چې کومه روح ده یعنې تقوا حاصلول هغه ختمه شوې ده. نو چې د تقوا حاصلول پکې نه وي نو د روژې د فیض اهمیت اډو ختم شي، او چې فیض یې نشته نو بیا روژه تشه درامې ده. نو ځکه بیا لاس د کچه یا یشېدلې سبزیانو نه سرې شوې غوښې ته هم ورسي. نو دا د اسلام ښایست دی، د قرآن ښایست دی چې صرف دا نه چې تعلیم یې خیلی دی، یو حکم یې ورکړی دی، بلکې د هغې مقصد یې خیلی دی، د هغې په بدل کې د انعاماتو خبر هم ورکړی دی، او بیا د اسلام تعلیم ژوندی ساتلو لپاره عملی نمونې قایمولو لپاره د مجددینو او د اولیاءو سلسله هم جاری ساتل شوې ده. او بیا په دې زمانه کې د مسیح موعود او د مهدي موعود د ظهور په ذریعه
مسلمانانو او اغیارو ټولو لپاره د دې تعلیم روح د هغې په اصلي حالت کې ژوند کولو لپاره سامانونه هم مهیا کړي شو. هغه مسیح موعود چې د قرآني تعلیم په رڼا کې بار بار موږ ته دا تلقین کړی دی چې د تقوا په لار روان شئ. زموږ پام دې طرف ته ګرځولی دی چې د روژې په روح پوه شئ. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي درېیمه خبره چې کومه د اسلام یو رکن ده هغه روژه ده. د روژې حقیقت نه هم خلک بې خبره دي. روژه صرف دا نه ده چې انسان د پکې صرف وږي تږي پاتې شي، بلکې د دې یو حقیقت دی او یو اثر دی چې د تجربې په ذریعه معلومیږي. د انسان په فطرت کې دا خبره ده چې څومره چې هغه کم خوراک کوي هغه عمره د نفس تزکیه کیږي او کشفي قوتونه زیاتیږي. د خدای پاک منشا له دې نه دا ده چې یوه غذا کمه کوي او بله زیاته کوي. روژهدار ته پکار ده چې دا خبره د همیشه د نظر وړاندې ساتي چې دې نه مطلب صرف دا نه دی چې بس وږي تږي دې اوسي، بلکې هغه ته پکار ده چې د خدای پاک ذکر کې د مصروفه وي چې ورته تبتل او انقطاع ترلاسه شي. نو د روژې مطلب همدا دی چې انسان د یوه روټۍ پرېږدي چې صرف جسم پې پاللی کېږي او بله روټۍ د حاصله کېږي چې روح لپاره د مړېدو او د تسلی وجه ده. او کم خلک چې د رسم په طور نه بلکې صرف د خدای پاک لپاره روژې نیسي، هغوی له پکار ده چې د خدای پاک حمد، تسبیح او تهلیل کې د ځان مصروفه ساتي چې دا بله غذا ورته هم ترلاسه شي. په دې ارشاد کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې انسان چې څومره کم خوري هماغومره د نفس تزکیه کیږي. نو دې نه دا خیال پیدا کېدی شو چې جوړې اوږې تږې پاتې کېدل د نفس تزکیه کوي. نو ځکه مخکې دا وضاحت هم وفرمایلو چې صرف اوږې تږې پاتې کېدل د نفس تزکیه نه کوي، نه په دې د روژې مقصد پوره کېدی شي. دا خو د قرآني ارشاد خلاف خبره ده، ځکه چې مقصد خو د تقوا حصول دی. نو فرمایي چې که روژه هم د خدای پاک د رضا حصول لپاره نیولې ده، نو بیا د روژې چې څومره وخت دی دا د خدای په ذکر کې تیر کوي. یو بل ځای کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې اوږې تږې پاتې کېدو په وجه خو ځینې وخت د جوګیانو هم داسې حالت شي چې هغوی هم کشفونه ګوري، خو دا د یو مسلمان د ژوند مقصد نه دی. د یو مؤمن د ژوند مقصد تبتل او انقطاع دی او دا پیدا کېږي په عبادت، د خدای پاک په ذکر، او د دې بهترینه وسیله منځونه دي چې په روح اثر کوي او د خدای پاک د قرب وجه جوړیږي. نو اصل روژه هغه ده چې پکې د خوراک کمی سره سره یو وخت پورې انسان د جایز څیزونو نه هم ځان د خدای پاک رضا لپاره ودري منې کوي. دا تقوا ده. او دې څیزونو نه چې ځان منې کړي نو صرف په دنیاوي کارونو او کاروبارونو کې وخت بیا نه تېروي، بلکې د منځونو او د خدای پاک ذکر طرف ته پوره پام وي. منځونه هم که مخکې جمع کول یا ځینې وخت به درنه قضا شول، نو په دې ورځو کې خاص پام پکار دی چې د خدای پاک ذکر او عبادت د بل هر څیز نه وړاندې شي. فرمایي چې د خدای پاک هم طرف ته پام پکار دی او دا الحمدلله چې موږ وایو نو دا تش پخله نه ده پکار، بلکې حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ پام دې طرف ته ګرځولی دی چې کله الحمدلله وایي
نو دا خبره د نظر وړاندې ساتئ उस खुदा چې حمد صرف او صرف رب جلیل لپاره مخصوص دی हदायत देने دا په ذهن کې ساتئ چې د هر قسمه هم صرف د خدای پاک ذات لپاره دی او حمد هم د هغه طرف ته واپس شي चुके जो उसका हक है مونږه هغه خدای ستایو ये हदायत दे ताकि इस چې ګمراهانو له هدایت ورکړي गुमराही से भी बचें پس کثیر हम के फैसले ټول کال کې مونږه خدای ته هغه شان نه یو ټیټ شوي لکه څنګه چې د هغه حق دی نو په دې میاشت کې د مونږ ته دا هدایت عطا شي چې د دې هدایت په ذریعه مونږه مخکې د ګمراهۍ نه بچ شو او بیا د هغه د حمد نه فیضیاب شو او د هغه تقوا هم خپله کو حضرت مسیح موعود علیه السلام دې طرف ته هم رهنمایي فرمایلی ده چې حمد کولو په وخت دا خبره مخې ته ساتئ چې هر عزت د خدای پاک په لاس کې دی نو د روژې د میاشت کې موږ ته دا دوام کول پکار ده چې خدای پاک د موږ له د هغو نیکو توفیق عطا کړي چې د هغه قرب په حاصلېږي खुदा ताला की ज़ात पर होगा इसी दुनियावी موږ د هغه خلک نشو چې د دنیا عزت او تفاخر طرف ته ټیټېږي रमज़ान में तो जो د خدای پاک حمد करना काफ़ी नहीं چې کوي نو دا خیال هم ساتئ چې زمونږه انحصار به تل هم د خدای پاک په ذات وي او په یوې دنیاوي سهارې به هم موږ انحصار نه کوو بیا فرمایي چې په روژه کې د خدای پاک تسبیح طرف ته پام ساتئ صرف سبحان الله ویل کافي نه دی بلکې چرته چې هم د خدای پاک پاکیزګي بیانوي نو الته دا دعا پکار ده او خپه درد پکار ده چې خدای پاک دې مونږه د دنیا هر قسمه آرایشونو نه پاک کړي अगर हमें कोई किसी किस्म का नुकसान او د روژې دا میاشت دې مونږ کې حقیقي تقوا پیدا کړي तो वो सिर्फ खुदा ताला है بیا فرمایي چې تحلیل کوئ یعنی خپل دعاګانې د یقین سره کوئ چې د عبادت لایق ذات صرف د خدای پاک ذات دی खुदा ताला के که مونږ څوک د څه قسمه نقصان نه بچ کولی شي نو هغه صرف خدای دی इसलिए इस मबूद हकीकी की तरफ हर वक्त مونږ ته چې کله د څه قسمه سهاري ضرورت وي نو د خدای پاک سهاره باخلو او انسان خو هر وخت د خدای پاک د سهاري اجت لري हमेशा अपनी पनाह में हमें रखना نو ځکه रोज़ों के هر وخت کوشش پکار دی چې انسان د حقیقي معبود ته ځان ټیټ ساتي उनसे हमें भी د روژې د میاشت کې और ऐसा हो د روژو نیولو سره سره دا دعا هم پکار ده چې خدای موږ تل په خپل پناه کې وساته आपने फरमाया तो तुम्हारी ये کومې تبدیلی چې خدای ته د هغو خلکو په تقدیر کې لیکلي دي چې د روژې نه فیض بیا مومي نو په هغه کې موږ لم برخه راکړه او دا برخه دې داسې وي چې تر عمره دې مونږ فیضیابه کوي दुनियावी ख्वाहिशात से अलग कर रहे فرمایي چې ستاسو حمد تسبیح او تهلیل داسې پکار دي چې د تبتل حالت د پیدا کی او د تبتل الله مطلب دا دی چې انسان د خدای پاک د رضا لپاره खुदा ताला की इबादत की तरफ ځان د دنیا هر قسم خواهشاتو نه بیل کی او خدای پاک سره د کامل وفا تعلق پیدا کی بیا فرمایي چې انقطاع ترلاسه کول پکار دی یعنی د دنیا له ولاب نه ځان یو خواته کوي او د خدای پاک عبادت طرف ته توجه کوي چې دا وشي نو هغه مقصد به ترلاسه کوي چې کوم خدای پاک بیان فرمایلی دی چې روزهدار به تقوا ترلاسه کوي बड़ा है इसके लिए نو دا د मेहनत की जरूरत روژې میاشت چې 2 ورځې شوې دي چې شروع شوې ده او دیش یا یو کم دیش ورځو پورې به وي دا به الله موږ له فایده راکوي چې موږ دا مقصد خپل وړاندې وساتو او دا مقصد دومره لوی دی چې دا ډیر زیار غواړي دې لپاره د روژې
حق هم پوره کول پکار دی او د نورو عبادتونو حق هم او پکار ده چې د خدای پاک د مخلوق حق د هم ادا کړی شي اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ځکه چې دا ټول حقونه یو ځای پوره کول تقوا بلل کیږي موږ ته دا خبره یاد ساتل پکار ده چې لکه څنګه ما د هغه ملګري واقعه واوروله چې جس حالت میں د پخوانو مذهبونو خلکو یا عمل پرېښی دی د خدای له طرفه چې کومې پابندۍ د خدای چې کومې د خدای د رضا حاصلولو لپاره وي هغه یې پرېښودې او دنیاوي اخلاقو له اهمیت ورکو جو ایک عبادت ہے کمې روجې چې په کم حل کې په هغوی فرض کړی شوی وي اللہ تعالیٰ کی رضا کا رسول ہے یا د روجو فرضیت او د روجې نیولو طریقه چې په کم رنګ هغوی ته رسېدلې وه قسم کا شرک ہے د هغې روح هم هغوی پرېښوده یہ اخلاق کے نام نو روجه چې یو عبادت دی میزبان کی خاطر او مقصد یې د تقوا ترقی او د خدای د رضا حصول دی هغه هم ختم شو که په جوړ نظر ورته وګورئ نو دا هم د یو قسم شرک دی چې انسان دی په ظاهره د دنیاوي اخلاقو په نامه د قربه له خاطره د خدای حکم پرېږدي بس فرمایا کہ روزے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر بھی فرض تھے د خدای مخې له چې تاسو هر چا له اهمیت ورکوئ لیکن نو ورو ورو دینی لحاظ د خدای ذات بیا شاته شي او شرک غالب شي کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی روح قبول کر نو فرمایي چې روزې تاسو نه مخکې هم په خلکو فرض کړی شوی وي دکھاوا ہی رہے صرف تاسو لپاره خاص نه دي مسلمانوں کو اس مثال میں ایک خو په دینی لحاظ د پخوانو حل خراب شو روزے کی روح ځکه چې هغوی د خدای پاک د حکم روح هېره کا او صرف نمود پاتې شو کو ذکر کی طرف توجہ دینے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کے بجائے په دې مثال کې مسلمانانو له یو سبق دام ورکړی شوی دی چې کوم مسلمانان د روزې په روح ځان نه پوهیږي د تبتل الله په لاره نه روانېږي روزو کې حمد او ذکر طرف ته پام نه کوي د خپلو منځونو حفاظت نه کوي او صرف په روزه نیولو فخر کوي نو د هغوی روزې به هم هماغه شان شي لکه څنګه چې د پخواني مذهبونو د خلکو دی که تقوا ستاسو د نظر وړاندې نه ده نو ستاسو به هم هماغه حل وي چې کوم د پخواني مذهبونو د منونکو شوی وو ځینې خلک چې تش په نامه مشران او زبرګان دي هغوی د فرضي روژو نه علاوه نفلي روژې هم نیسي نو د هغې هم اظهار وکړي حالانکه نفل په عمومي طور یو مخفي عبادت دی د داسې خلکو حضرت مسیح موعود علیه السلام هم ذکر فرمایلی دی چې میلمه به راشي نو روټه به ورله راوغواړي او ورته به ووایي چې تاسو خورئ زما څه مجبوري ده یا د روټۍ په وخت به چېرته لاړ شي چې کوربه خاطر شروع کړي نو ورته به ووایي چې نه نه زه څه خوړی نه شم څه مجبوري لرم یعنی مقصد یې دا وي چې په پټو لفظونو کې خپله روژه نیول ورته څرګند کړي روز سے زیادہ روزوں کی لمبائی نہیں بلکہ روز سے زیادہ اظہار ہوتا ہے بیا داسې روژهداران هم وي چې کله روجې اوږدې وي لکه څنګه چې نن سبا دي د ګرمۍ په وجه نو د دې اظهار به کوي د ضرورت نه زیات اظهار بے شک بعض دفعہ ایسا اظہار بے اختیار ہو جاتا ہے بیا خپل د عظمت ښودنې لپاره به دا وایي چې لږ خورم پېشمنۍ کې ډېر لږ خوراک کوم او په روژه ماتي کې مې هم خوراک ډېر کم وي کہ ان کے روزے کی اہمیت اور کم کھانے کا دوسروں کو روک پڑے دې کې څه شک نشته چې ځینې وخت داسې څرګندونې بې اختیاره وشي او هېڅ تصنع پکې نه وي غیروں میں جو دین کے غم میں خو ډېر خلک داسې دي چې هغوی په خاص طور دا خبرې دې لپاره کوي چې هغوی د روژې اهمیت او د کم خوراک روب د په نورو پرېوځي دوست نے واقعہ سنایا بلکې ځینې خلک خو داسې دي د اغیارو چې کم تجدنامې عالمان دي چې هغوی دا وایي چې د هغوی د کم خوراکۍ وجه دا ده چې هغوی د دین ډېر زیات غم لري
زمونږ یو غیر احمدي ملګری دی، هغه راته د همداسې یو تشپنامه غیر احمدي عالم کیسه اورولې ده. دې عالم صاحب به تقریر هم ډېر ښه کولو او زموږ د جومات خلاف خو به هغه لا زیات پرېښېدو. نو د دې غیر احمدي ملګري کور کې دا یو ځل ایثار و. د غیر احمدي ملګري زموږ د هغه ډېر لوی معتقد او مرید و. نو هغوی د دې عالم ډېر خاطر وکړو، سره کړي چرګان یې ورته کېښودو د ناشتې په وخت هم. نو وایي چې د عالم صاحب هغه وخت هم 3 سره کړي چرګان وخوړل. د عالمان خو هم د خوراک ډېر شوقینان، د خوراک ډېر شوق لري. خیر دې نه پس یوه جلسه وه چېرته چې د عالم صاحب تقریر و، هلته چې لاړه نو د راټول شوي خلکو باندې روب اچولو په غرض دې تقریر شروع داسې کو چې د دین د خادم او د رسول نسی سیدم و. نو ویلې چې د دین د خادم او رسول د نسی سهر راسه یوه دانه قدرې هم نه ده خوړلې. نو غیر احمدي ملګری مې وایي چې زه ورته مخامخ ناست وم، زما کور کې سهار 3 سابه چرګان خوړلي وو او زما په مخ کې دا خبره کوله. اسې هغه عالم صاحب هم خو ټیک ویل، ځکه چې د وریجو دانه خو یې نه وه خوړلې، صرف بس 3 چرګان خوړلي وو. نو بهرحال داسې مسلمانان شته چې د دین درد عبادتونه او روجې هم چې یو عبادت دی، هغه د خدای د رضا د حصول لپاره نه وي بلکې صرف تش ښودنې لپاره وي. خدای پاک خو فرمایي چې ستاسو د هر عبادت مقصد پکار دی چې تقوا وي. که ستاسو عبادتونه صرف ظاهري ښودنې لپاره دي نو بیا د دې په وسیله خو نه مخکې چاته څه اجر ترلاسه شوی دی او نه به اوس څوک د دې په وسیله اجر بیا مومي. او که د روجو د اظهار نه ستاسو مقصد د دنیا خلکو باندې روب اچول و نو بیا هغوی خو ستاسو نیکۍ نه مروبه شول او همدا ستاسو اجر دی چې بیا مونتو. خدای سره خو به اوس د دې هېڅ اجر نه وي. که خدای سره هم د یوې نیکۍ اجر پکار دی، که د روجو اجر غواړئ نو دا د تقوا نه بغیر نه کیږي. او د تقوا باره کې صرف خدای پاک فیصله فرمایلی شي چې څوک په تقوا روان دی او څوک نه. نو که یو مومن په دې انداز سوچ کوي او د روجې میاشت داسې تېرولو کوشش وکړي نو د هغه روجې به د خدای پاک د رضا د حصول لپاره وي او د دې ذریعه به جوړیږي او داسې روجې به د هغه د نفس د تزکیې سبب جوړې شي. داسې روجې به مخکې د نیکیانو د جاري پاتې کېدو وسیله جوړې شي او داسې تن به هغو خلکو کې شامل وي چا لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې کم تن چې فرض روجې د ایمان په حالت کې او د خپل نفس د محاسبې سره ونیولې نو د هغه ټول تېر ګناهونه به وبخښلی شي. بیا خدای پاک دام فرمایلی دی چې روجه ما لپاره نیولې کېږي، زه د داسې روجهدار په خپله جزا شم. یعنې د روجهدار جزا، د داسې روجهدار جزا چې د خدای پاک د رضا د حصول لپاره روجه نیسي، د هغه د اجر نه صرف خدای پاک خبر دی چې څه ورله ورکول پکار دی، یعنې بې شمېره. او خدای پاک خو دومره مهربانه دی چې کله ورکوي نو بې شمېره ورکوي. نو دا هغه روجې دي چې زموږ هر تن له پکار دی چې کوشش وکړي چې ویې نیسي. هغه روجې نه چې مقصد یې دا دی چې بس د روجې یوه چپه ده چې روانه ده، ټول خلک روجې نیسي لګیا دي، پیشنمي له پاسي، نو بس په دې چپه کې د انسان شامل شي. مقصد صرف دا نه دی پکار چې انسان د سهار نه تر ماښامه پورې ولګه او تنده تېره کړي، بلکې د تقوا لټون پکار دی. د خدای پاک خوشنودي د انسان ته ترلاسه شي. هغه روجه پکار ده چې انسان لپاره ډال شي. هغه روجه پکار ده چې هر شر نه انسان بچ کړي او د هر خیر لاره ور لپاره پرانیزي.
هغه روزه پکار ده چې صرف د ورځې فاقه نه وي بلکې د خدای ذکر ورسره وي او شپې په نفلونو سینګار شوي وي. और खैर के रास्ते رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د روزې په میاشت کې د شپې نفلونو له ډېر اهمیت ورکړی دی. هغوی فرمایي چې کم تن د روزې په میاشت کې د شپې پاسې او مونځ کوي نو د هغه ټول ګناهونه وبخښلی شي. मानना शुरू करती है. بیا روزه صرف د دینی شرونو نه د بچ کېدو د خیر د لارو د پرانستو وسیله نه ده بلکې دا دنیاوي شرونه نه هم انسان بچ کوي او د خیر لارې ورله پرانیزي. مثلا د خیر یو اړخ دا دی او دا اوس ډاکټران هم مني، ساینسدانان هم، یعنې دا یوه ډله چې کال کې یوه میاشت په خوراک څښاک باندې داسې کابو کول د انسان صحت لپاره مفید وي. نو دا د خیر یو اړخ دی چې انساني جسم ته د روزې په برکت حاصلېږي. मुआशरे की खूबसूरती का भी बायस نو نیت هم چې د خدای پاک د رضا لپاره وي نو جسمانی فایده ته هم په خپله پیدا شي. دې نه علاوه هم نور ډېرې فایدې دي. بیا هغه روزه چې د تقوا حاصل لپاره ونیول شي، د روزې هغه میاشت د تقوا په حاصل کې تېره شي، هغه د معاشرې د خیر سبب هم جوړېږي. یو بل لپاره د قربانۍ روح پیدا شي. د خپلو غریبانو ورونو خویندو د ضرورتونو طرف ته د انسان پام وګرځي او داسې کېدل ضروري دي ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسوه زموږ مخې ته ده او هغې نه موږ ته عمده ښکاري چې د روژې په میاشت کې به د هغوی صدقې او خیراتونه لکه د یوې تیزې سیلۍ روان وو. نو د یو مؤمن هم دا فرض دی چې په دې سنت د عمل وکړي، یقینا چې دا د معاشرې د بېچینۍ د لرې کولو سبب جوړېدی شي. د یو مؤمن په زړه کې د بل مؤمن لپاره د خپل کمزوري او عزتمند ورور لپاره د نرمۍ او د مینې جذبات پیدا کیږي او د یو غریب مؤمن په زړه کې د خپل هغه ورور لپاره د مینې او د شکرګزارۍ جذبات پیدا کیږي چې په مالی لحاظ د هغه نه ښه دی او چې کم د روژې حق سره سره د هغه حق هم پوره کوي. ये नहीं होती कि दूसरों पर इजहार हो, बल्कि इसलिए होती है कि जिस्मानी रोटी कम करके بیا کومه روژه چې د تقوا حاصل لپاره وي، د خدای پاک رضا لپاره وي، इस्लाम में है. د هغې په وجه د مشقت عادت هم په انسان کې پیدا شي. په پیشنمي کې او په روژه ماتي کې کم خوراک دې لپاره نه کېږي چې نورو ته د دې خبر اظهار وکړي شي، بلکې دې لپاره وي چې جسمانی روټۍ د انسان کمه کړي چې د نفس تزکیه ورته ترلاسه شي. نو هغه خلک چې دا وهم لري چې موږ چېرته کمزوري نه شو نو هغوی په बढ़ने का खतरा हो. پیشنمي کې او روژه ماتي کې د ضرورت نه زیاته وخوري. نو داسې خلکو لپاره دې کې یو سبق دی چې خپل خوراک د کنټرول کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو روژهدار ته دا نصیحت فرمایلی دی چې په غیر ضروري مواقعو که چېرته د فتنې او د فساد خطره وي، د خفګانونو د زیاتېدو خطره وي، نو هلته ته ووایه अपने जज्बात पर कंट्रोल भी जरूरी है. چې انی صائمون، یعنې زما روژه ده. झगड़ों से बचाना है कि रोजे का نو په دې کې د تقوا لارې په نښه شوې دي چې د روژې حق پوره کولو لپاره د تقوا حاصل لپاره په خپلو جذباتو قابو پکار ده. बस रोजेदार की जुबान के गलत پکار ده چې تاسو د جنگ جګړو نه ځان بچ کړئ چې د روژې مقصد هم پوره شي. ځان به د غیبت نه ساتئ چې د روژې مقصد هم پوره شي. د دروغو او غلط بیانۍ نه به هم ځان بچ کوئ چې د روژې مقصد هم پوره شي. माल से रोकने की आदत نو یو روژهدار لپاره دا هم ضروري ده چې هغه د خپله ژبه د بد استعمال نه بچ کړي. बहुत से गुनाहों یو میاشت لپاره د ژبې एक महीने قابو کولو او د بد استعمال نه د بچ ساتلو د عادت بیا مخکې ژوند کې انسان د ډېرو ګناهونو او د غلطونو د بچ کولو سبب جوړیږي. चलने की मुस्तकिल आदत पड़ जाती है. तकवा की तलाश की आदत पड़ जाती د یو میاشت مستقل مزاجۍ سره عمل په وجه انسان کې
د بدن د پرهیز عادت پیدا شي. नेकियों के अमल د تقوا په لاره روانېدو مستقل عادت پیدا کیږي. अपनी मर्जी د تقوا د لټون عادت پیدا شي. मुलवस होना عمده عادت اصل کې د روجې او د روجې د دې میاشت مقصد دی. ګینې نو په کال کې صرف یوه میاشت په نیکۍ عمل او د خدای د رضا لپاره کوشش کول او بیا 11 میاشتې خپله مرضي کول، तकवा के रास्ते د دنیا سره خستل او په بدۍ کې ملوث کېدل، دې نه خو هېڅ مقصد نه پوره کېږي. نو په دې میاشت کې هر تن له پکار ده छोड़ने का जो چې خپله جایزه دې واخلي او د روجې روح دې ولټوي. अमूमी अखलाकी तब्दीली पैदा करने का د تقوا د لارو د لټون ضرورت دی. हुकूकुल इबाद की अदायगी की د خدای پاک د رضا لپاره د حلال او د جایزو څیزونو पैदा होगी پرېښودو چې کومه تجربه ترلاسه کیږي، نو پکار ده چې دا د انسان کې د یوې عمومي اخلاقي تبدیلۍ ذریعه شي. इबादत د بندګانو د حقوقو پوره کولو طرف ته چې کومه توجه پیدا کړې شوې وي، نو دې نه به د خپلو غریبانو وروڼو خویندو د مدد طرف ته به هم د انسان پام وګرځي. کوشش او توجه پکار ده چې دا د انسان د ژوند یوه مستقله برخه شي. په روژه کې د روژې په میاشت کې چې د عبادتونو او د قربانۍ چې کم خاص ماحول جوړ شوی وي، پکار دا ده چې دا د مستقلاً خپله کړی شي. ये अल्लाह ताला का دا د مستقلاً خپل کړی شي دا ماحول چې موږ د هغه ډلې کې شاملېدو لپاره مخ په وړاندې روان شو چې د متقیانو ډله ده. रोज़ के दरवाजे د روژې د میاشت کې پکار ده چې موږ سره د خپلو ټولو صلاحیتونو د خدای پاک د قرب د حاصلولو کوشش وکړو. इबादतों دا د خدای پاک په موږ لوی احسان دی چې د روژې په میاشت کې هغه د جنت دروازې پرانیزي او د دوزخ دروازې بندي کړي. या जन्नत के इन दरवाज़ों से दाखिल होने की कोशिश करें जन्नत में موږ له پکار ده چې په دې میاشت کې د عبادتونو د نفس د تزکیې او د حقوق العباد پوره کولو په ذریعه د جنت په دروازو د داخلېدو کوشش وکړو. अल्लाह ताला یا بیا دا چې په هغو دروازو د جنت کې د داخلېدو کوشش وکړو چې بیا همیشه به پرانیستې وي. سره د توبې او د استغفار خدای ته ټیټ شو او په هغو خوش قسمتو کې شامل شو چې د چا په توبه قبلولو چې خدای پاک दान में د هغې مور نه زیات خوشحالیږي जो چې چا خپل ورک ماشوم بیا مونتی وي. लेकिन जैसा कि خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خدای پاک هغه مینه ترلاسه کړو او د روژې د میاشت کې इबादतों خدای پاک له هغه خوشحالي ورکړو और नवाफिल چې د هغې خوشحالۍ نه هم زیاته ده इनके मयारों چې کومه د یو ورک ماشوم په پیدا کېدو करने की د هغې مور ته رسي. خو لکه څنګه چې مخکې هم د دې بار بار ذکر وشو چې خدای پاک له داسې خدای پاک داسې خوشحالولو لپاره پکار ده چې موږ د تقوا په لارو روان شو او عبادتونه چې پکې فرایض هم شامل دي او نوافل هم د هغوی معیار اوچت کړو. د خپلو د روجو د حق پوره کولو کوشش وکړو. د حقوق العباد د پوره کولو طرف ته هم پام وکړو. خدای پاک د صرف او صرف په خپل فضل دا هر څه د روجې د میاشت کې د موږ ته عطا کړي او د حاصلولو جمعې لمونځ نه پس ज़्यादा हाजिर जो है یو څو جنازې دي چې پکې حاضر هم شته او غایبانه هم. دا حاضره جنازه چې کومه ده راغلې ده دا د عرفانه شکور صاحبې ده چې د ډاکټر میاں عبدالشکور صاحب اهلیه وه. دوی په 9 جولای 2014 یوې مختصرې بیمارۍ نه پس د 22 کالو عمر کې وفات شول. ان لله و انا الیه راجعون. دوی د مکرم شیخ زکاوله صاحب لور وه. دا د مکرم شیخ زکاوله صاحب لور وه چې د حضرت خلیفة المسیح ثاني په لاس بیعت کړی و. خدای بخلې واده د جومات یو معروف او مخلصه خاندان کې شوی و. حضرت منشي عبدالعزیز صاحب आप दुनिया के नाना और मौलवी मोहम्मद दीन साहब साबिक सदर
حضرت منشي عبدالعزیز صاحب اوجلوي د دوی د خاوند نیکه او حضرت مولوي محمد دین صاحب چې د صدر انجمن احمدیه پخوانی مشر وو او حضرت مولوي رحمت علي صاحب د مولوي محمد دین صاحب او مولوي رحمت علي صاحب دوی دواړه صحابیان وو او مولوي رحمت علي صاحب په انډونیشیا کې مبلغ هم وو. دوی د خدای بخښلې د سخرګنۍ نه تعلق لرلو. د دوی د خاوند د ترور خاوند و. دوی خدای بخښلې ډېره نیک صالحه د مونځ روژې پابنده او په خپله حلقه کې د هر چا خوښوه. خپل خاندان او ماشومانو ته یې همیشه جومات سره د وفادارۍ او د یو پوخ تعلق قایمولو نصیحت کړی و. موسیه وه او په غمځپلو کې د خاوند نه علاوه 3 لوڼه او 2 زامن یادګار پرېښي دي. د دوی یو زوی ډاکټر عمر احمد صاحب د 28 مۍ 2010 د لاهور سانحې کې په دارالذکر کې د شهادت اعزاز هم نصیب شوی دی. دویمه حاضره جنازه د یوې ماشومې ده ګرانه ملیحه انجم چې د والتمسټو د نصیر احمد انجم صاحب لور وه. د یوې اوږدې ناروغتیا نه پس په 9 جولای 2014 د وفات شوه. ماشومه وه د 15 کالو عمر کې وفات شوه. انا لله و انا الیه راجعون. دا واقفه نوم وه. خو چې کومه غایبانه نماز جنازه به کوو دا د مکرم مولانا عبدالکریم شرمه صاحب ده. یو څو هفتې وشوې د دوی د وفات تدفین هم شوی دی. دوی د کال 1918 د مۍ د میاشتې په 26مه نیټه قادیان کې پیدا شوي وو. د دوی والد صاحب حضرت شیخ عبدالرحیم شرمه صاحب رضی الله تعالی عنه صحابي وو او د هندوانو مسلمان شوي وو. د دوی مخکې نامه کشن لال وه. د دوی والده حضرت عایشه بیگم صاحبه حضرت ام المؤمنین پاللې وه. د دوی والدې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه او د حضرت شریف احمد رضی الله تعالی عنه ماشومان له پای ورکړې وې. نو داسې هغه د هغوی رضایي مور هم وه. د دوی نیا له هم خدای پاک د اسلام قبلولو توفیق ورکړی و. د والد صاحب نه پس هغه مینده وه. د مولوي عبدالکریم شرمه صاحب د مور له طرفه نیکه حضرت کرمداد خان صاحب رضی الله تعالی عنه هم صحابي وو. همدغه شان د هغوی د مور محترمه سلطان بیبي صاحبه د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی الله تعالی عنه رضایي مور وه. د دوی 2 ورېرونه چې د شیخ عبدالرشید شرمه صاحب زامن وو شیخ مظفر او شیخ مبارک صاحبان دوی له په شکارپور پاکستان کې د شهادت اعزاز ترلاسه شوی دی. شرمه صاحب بنیادي تعلیم په قادیان کې حاصل کړی وو. مولوي فاضل او د میټرک نه پس جامعه احمدیه کې داخل شوي وو. د دوران دوی ته د الفضل په دفتر کې هم د خدمت توفیق ترلاسه شوی وو. د کال 1909 کې چې کومه خلافت جوبلي شوې وه کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه شرما صاحب په هغو ځوانانو کې منتخب کړي وو چې چاته د لوای احمدیت د پاسبانۍ شرف حاصل شوی وو. 6 کال عمر کې دوی ژوند وقف کو. شروع کې یو 2-3 کاله په برټش آرمي کې نوکري کړې وه. بیا د دویم جنگ عظیم نه فوراً پس د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په وینا دوی قادیان ته راغلل او د افریقې ته د تلو تیاری شروع کړه. د کال 1948 د جنوري میاشت کې دوی د 5 مبلغینو قافلې سره مشرقي افریقې ته روان شول. په مجموعي تور 9 کاله دوی هلته په خدمت کې مشغوله وو. 1961 کې چې مشرقي افریقا په 3 ملکونو کې تقسیمه شوه نو دوی د یوګنډې او د ګیمبیا مشنري انچارج وټاکلی شو. همدغه شان دوی ته 2 ځل د کینیا د امیر او د مشنري انچارج په حیث د خدمت توفیق هم ترلاسه شوی دی. 1908 راځي دوی په انګلستان کې وو. د دوران تر 10 کالو پورې دوی ته د قومي مجلس عامله کې د سکرټري تبلیغ د سکرټري تربیت او د سکرټري رشتناته په تور د خدمت توفیق حاصل شوی دی. د 7 ساله جوبلي په موقع د جوبلي پلانینګ کمیټې ممبر هم دوی پاتې شوي وو. د مجلس انتخاب خلافت رکنیت دوی ته هم حاصل وو. د مجلس انتخاب خلافت رکنیت ورته هم حاصل وو. خپل خودنوشت کې دوی یوه واقعه لیکلې ده او دا یوه داسې واقعه ده چې تینا د دوی د والد صاحب د اخلاص او له دوی
له طرفه د خپل د والد صاحب د جذباتو احترام څرګندېږي. دوی لیکي چې په مدرسه احمدیه کې چې په 4 یا 5 جماعت کې وم، نو د ځینو وجوهاتو له کبله زما زړه د مدرسې نه موړ شو. زما زړه غوښته چې زه مدرسه پرېږدم او د های سکول تعلیم حاصل کړم. هماغه زمانه کې زما د کلاس 2 ملګرو چې د حضرت مولانا محمد ابراهیم بقاپوري زامن وو، هغوی مدرسه احمدیه پرېښوده او های سکول ته لاړل. نو په دې وجه زما شوق نور هم زیات شو. یو 2 ځل مې والد صاحب ته وویل، خو هغوی راله توجه رانه کړه. یوه ورځ سهار موږ د نغري نه چاپېره ناست وو، نو ما هغوی ته ډېر په اصرار وویل، ورسره مې ورته دا وویل چې زما نور وروڼه خو تاسو های سکول کې داخل کړي دي، نو په ما ولې په مدرسه احمدیه کې سبق وایي؟ والد صاحب راته وفرمیل چې ګوره زه د هندوانو نه مسلمان شوی وم او دا د خدای پاک فضل و چې هغه ماله د اسلام نعمت راوبخلو، خو زه افسوس کوم چې د اسلام څخه خدمت مې ونه کړی شو. زما د زړه د ارمان دی چې زما زوی د اسلام خدمت وکړي او په دې نیت ما ته په مدرسه احمدیه کې داخل کړی وی چې دیني علوم حاصل کړي او د اسلام خدمت وکړي. خو ته وی چې په مدرسه احمدیه کې سبق نه ویل غواړم نو دومره ویل او ډېر خفه د هغه ځای نه راپاڅېد او کوټې ته دننه لاړ او مونځ یې شروع کړو. وایي چې په کومه جذبه د دوی والد صاحب هغه خبرې کړې وې او کوم کیفیت چې هغه وخت د هغوی وو، نو هغې د دوی په زړه خاص اثر وکړو. و چې شپې راله خوب رانغلو، والد صاحب لپاره مې دعاګانې کولې. سهار مې ځان سره دا لوز وکړو چې د والد صاحب د خواهش مطابق به په مدرسه احمدیه کې سبق وایم او ژوند به هم وقف کوم. نو بیا حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه چې د ژوند وقف کولو تحریک وفرمایلو، نو دوی وایي چې ما حضور ته یو خط ولیکلو چې پکې مې خواست دا کړی و چې حضور مهرباني وکړي او زما وقف قبول کړي. نو داسې دوی د خپل د والد صاحب ارمان پوره کړو، د دین د خدمت جذبه هم پکې پیدا شوه. یو ځل حضرت خلیفة المسیح ثالث د مبلغینو باره کې فرمایلی وو چې زمونږ مبلغین په دیو کې د دوی نامه وه، په جومات کې دوی ناست وو. نو هغه ویل چې زمونږ د مبلغین چې دا وخت د ربوی په کوڅو کې ګرځي، د دوی څوک اړو تپوس نه کوي، څوک یې څه ګڼي نه. همدا خلک دي چې دوی چې کومو ملکونو ته تبلیغ لپاره ولېږلی شي، نو د هغو ملکونو صدران او وزیران بیا دوی سره ملاقاتونه کوي او لوی تقریباتو ته راغواړي. ډېر عزت او احترام ورله ورکړی کېږي. یو خط دوی کینیا کې خپل یو احمدي ملګري ته لیکلی وو، واپس چې کله دوی راغله نو لیکي چې ما په غربي افریقا کې تقریبا 9 کاله تیر کړي دي. ما ته ځان همیشه د خدمت لپاره نااهله او کوتاه معلومېدو. د شپې 2 بجې به مې سترګه وغړېده، نو په خپلې کمزورۍ او په ناهیلۍ به مې سوچ وکړو او ناقلاره به شم. نو مدد لپاره به مې خدای ته آواز وکړو او د بلې ورځ پروګرام به مې جوړ کړو. بس ټولو مبلغونو له پکار ده چې خپل سوچ د همدغه شان کړي. د خدمت دا جذبه پکار ده، درد پکار دی، خدای ته دعا پکار ده. خدای پاک د ټولو مبلغونو له سره د وفا خپل وقف پوره کولو او د خدمتونو کولو توفیق عطا کړي او د شرما صاحب درجات دې اوچت کړي. بیا هم دغه شان د تقسیم په وخت چې قادیان کې فسادات وو، نو د دوی ورور او والد صاحب هملته وو. نو دوی خپل ورور ته والد صاحب ته لیکلي وو چې تاسو خوش قسمت یې چې هلته یې. زما هم زړه کېږي. حالت داسې دي چې د ژوند هېڅ پته نه لګي چې څوک به ژوندی واپس راشي او که نه. خو د دین لپاره شهیدېدل یو اعزاز دی. کاشکې زه هلته وی، نو دا اعزاز به ما ته ترلاسه شوی وی. خو تاسو هلته یې، نو دا نه چې ویرېږئ، ځکه چې ژوند خو یا وي یا نه. خدای دې تاسو توفیق ورکړي چې تاسو د مرکز حفاظت وکړئ. دا جذبات و د هغوی چې هغه وخت لیکلي وو. بهرحال ډېر نیک او مخلص انسان و. تر څو چې ګرځېدی شو، نو باقاعده به ماله ملاقات له راتلل. چې ګرځېدو نه پاتې شو، نو په ویلچیر به ناست و او د جمعې په ورځ دوی به جمعه مسجد فضل کې ویله او زه به دلته راتلم.
نو کله به چې زه ګاډي کې کېناستو لپاره چې بهر ووتم نو دوی سره به هم سلام علیک کېدو. د مخ نه به د وفا او د مینې اظهار کېدو. وروسته بیا د دوی نسیوم دا ویل چې خلافت سره ډېر تعلق و او ډېر اظهار به د دې کولو. دا نسې هم چې کوم دی د هغوی دا واقفي زندګي دی او مربي دی په سویډن کې نن سبا. خدای پاک د ده له هم توفیق ورکړي چې د خپل د نیکه په نقش قدم روان شي. نو بهرحال دا جنازې دي لکه څنګه چې ما وویل چې حاضرې جنازې هم دي. نو ځکه مونځ نه پس زه بهر لاړ شم او د جنازې مونځ به ورکړم او ملګري به هم دلته خپل صفونه سم کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.